امریکا کې قید عافیه صدیقی حواله سره یو ډیر غټ خبر راغلی دی د پاکستان حکومت د عافیه صدیقی په کیس کې د فریق جوړېدو نه انکار کړی دی ولې انکار کړی دی مکمل تفصیلا خبره پکې د عافیه صدیقی چې غلګ ډیر د رهایی کم آثار ښکاره کېدل نو هغه هم اوس ناممکن شوي دي ځکه د پاکستان حکومت په دغه کیس کې انټرسټډ نه دی د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت نه غواړي مریم نواز نه غواړي شهباز شریف نه غواړي زرداری نه غواړي چې عافیه صدیقی راخلاص شي جی عافیه صدیقی کیس الریډي تاسو له پتر دینه مخکې د جماعت اسلامي سېنیټر مشتاق احمد صاحب امریکا له هم تلو چې د عافیه صدیقی خور ور سره هم د هغه کیس روان کولته وکیلونی وو باقاعده د هغه کیس روان شو چې د هغه کیس په امریکا کې روان شوی د نو د امریکا عدالت نه د پاکستان حکومت ته نوټس راغلی دی رورا د پاکستان حکومت له دا نوټس راغلی دی چې تاسو په دې کیس کې فریق جوړ شئ فریق جوړېدو مطلب دا دی چې تاسو دا کیس لړاو کړئ لکه ته چې سره کیس لړاوي کنه نو یو فریق پکې تشوي او یو فریق پکې بل کس چې کم کیس لړاوي نو دا د امریکا عدالت کیس دی یو فریق پکې د امریکا شو یو فریق پکې پاکستان جوړېدل شو کچري د پاکستان حکومت د دې کیس نه د فریق جوړېدو نه انکار نه وکړي خو د پاکستان حکومت مسلم لیگ نون حکومت نواز شریف شهباز شریف او مریم نواز زرداری بلاول بوټو انکار کړی چې موږ په دې کیس کې فریق نه جوړیږو په دې ته سپریم کورټ ریزن هم غوسته وجه ته هم غوسته دا چې تاسو ولې په دې کیس کې فریق نه جوړېدل غواړئ او بل طرف له تاسو ګورئ چې دا زموږ د حکومت مسلم لیگ نون حکومت ډونلډ ټرمپ ته د نوبل امن ایوارډ ورکولو لپاره باقاعده پریس ریلیز جاری کړي چې لکه موږ غواړو چې ټرمپ چې کوم دی ټرمپ ډونلډ ټرمپ د جرګو سړی دی او د په دنیا کې امن راوسته دی او دا د امن تابعدار سړی دی او دا د امن خوښونکي سړی دی نو دله د نوبل امن ایوارډ ورکړل شي په یو شپه پاکستان حکومت د اعلان وکړ چې دله د نوبل امن ایوارډ ورکړل شي په بل شپه باندې هغه په ایران باندې حمله وکړه ټرمپ نو ثابت دی چې زه امن خوښونکي ما کنه جنگ خوښونکي ما یو طرف له زموږ حکومت د ټرمپ څومره مطلب ولوي چې لکه ډېر خسړې دی د ټرمپ ډېری صفت کوي او کدی حکومت ټرمپ له ریکوست وکړي چې ګوره بس ته هغه غریب تاسو قید کا پاغه تاسو ټارچر کا منټلی تاسو ټارچر کا فزیکلی تاسو ټارچر کا داغه ځواني توپ ټول په جیل کې تیر شو نو خیر د اجنه موږ تر اخلاص کوي خیر د عافیه صدیقی را پرې دی نو کله پاکستان حکومت ول ریکوست وکړو نو کې دې چې را پرې کیدی لکه یو طرف له تاسو ګورئ د ټرمپ صفت څنګه د پاکستان حکومت کوي نو دا رنګ چې دوی ولله چې خیر د عافیه صدیقی را پرې ده نو را پرې به دی دا ګوره عافیه صدیقی را خلاصولو سره د دوی د جماعتي رکن د دوی د پارټي چې کومه دا کم سر لرسېدې شي دا څومره مخکې تللی شي د خپل پارټي ایمیج خو کولو د پاره دی دا پکار دی چې دا کار کړی وي خو پته نه لګي چې ولې دی د خپل پارټي ایمیج نه کوي لکه تاسو خپل وایي چې د عافیه صدیقی مریم نواز لاړه شي او دا خلاص کړي نو تاسو خپل وایي د مریم نواز د پارټي به هایپ څومره سیوا شي خلک په څومره ډیر شي سپورټر به څومره ډیر شي د یو عافیه صدیقی په وجه باندې خو پته نه لګي چې د شاله داسې څه غټ ریزن دی چې حکومت ته انکار کوي فریق پکې نه جوړیږي نو د افسوس خبره هم دا خدا اپډیټس په دې ویډیو کې د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام